صاحبو یو ټکی بل کېږي میشت کې دا ډېره مشهوره ده چې قرآن نه حق شدای نه ناک شدای او قرآنی میله درانی چې چا یوړې دغه دی دا مغالطه ده حق قرآن فقها لیکلي دي که یو سړی حق قسم وخلی په دعوا کښې یا په څه خبره کښې دا د الله په ذات چې قسم کو دا د الله د ټکي په وخستلو د ته اجر ملاویږي او بل حق قسم وکوي نن سبو خلق لو والا سیخې کو چې کیم خلق دیندار وي لیاوی ولاوی چې سړی زه پې پوهېږي چې لو نشي کړی لو مې ور سیخوله فقها لیکلي دي چې دا خلق ته قسم جایز وي دا د قسم نه تشتي دا وچ قسم ویر کو چې د هغې غلي د هغې ډاکې د هغې غاصبونې د هغې ظالمونې لیارې وتړلی شي چې کیم خالق په ناجایزه پردي حقوقې ته ور ووشتل غواړي که ته خامخا قسم نه پارېږې د خلکو تو آزود که چې یاره خو اولدار صاحب لوک کونه ور وړه کیل بری ته په دعا پې وکړه دا را څو ځنې وبوسئ فقها لیکلي دي چې کله په یوه سړي ته دولت یې ناجایز څوک لوندې کوي دتا څوک دعا ور وړوي قسم ورته جایز وي واري پیدا چاته نه ورکوي وچ ته قسم ور کو دا سړی لیار دا باند کو قسمینه خپل ورته تړلي دي خپل هم پله جوړ دي شریعت قسمینه خو نه کوي په قرآن دا لوړي په خدای دا لوړي په رسول دا لوړي امور پاړي کې دا لوړي اوشله زره قرآن ده دا هم خپله یو لیار زون ته تېره کړی دو خوش پیغمبر فرمائی ابی هریره رضی الله عنه روایت تا ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال من حلف على یمین چې چا قسم وکړه فرأى خیرا منها قسم یې کړی و خو په دانه ښه خبره یې مینده کړه فلیکفر عن یمینه ولیفعل قسم دا مود کې قسم دا کفاره ده کې اچار ده وکړو لکه یوه سړي مثال کې لو وکړه چې قسم دی زه جماعت ته نه شو لوړ الله په ذات مې دا قسم وي خو دا خو ناروا خبره ده نو دا قسم مود کو قسم دا کفاره پرې کو جماعت ته د لوړ شي دې سره د قسم په باره کښې څو احکام دي څو مسلې دي چې هغه سره ضبط یې کړي یو میږي تو سه سارینه په خلوص شي چې قسم څه دي که چیرې چا داسې قسم درې قسمونه دي یو دی قسم لغوه لکه دا کوبلیون نه ولا دا لغوه دی دغې څه بوک نشته دی صحابه په دور کښې ها د ځنې خلک تکیه کلام لا ګرځېدلی و لکه همیش توسه مشهور دی یو نیم کاسه قسم لو دو په میش په توسه خو د هر سړي لو نه دوی ځنې سړي عادت وي مو چې قسم دی ورو بازور ته شه قسم دی بیا مې درک کښلې ماړی وخوړه قسم دی بیا درک یعنې د دې تکیه کلام ګرځېدلی دی دغې قسم بوک نشته دا قسم نه دی دې سړی تکیه کلام دی دې په براشه قرآن دیتا قسم لا یؤاخذکم الله بلغو فی ایمانکم الله په دا توسې نه نسي ځکه دا قسم دی نه بل قسم یمین غموس دی چې توس پې ګناهګور یې خو کفاره یې نشته دی لکه یوه سړی و چې په الله په ذات مې دا قسم وي چې په پلونکي ټیم شه دا خبره داسې وه خو دا یې ودر ویغځان پارنګ وانه دا پې ګناهګور دی کفاره یې نشته دی یو قسم منعقده دی چې یوه سړی وویل چې په قرآن په الله مې دا قسم وي زه پرتلین کې واښې دا چار کوم که دا چار دې وکړه ټیک شوه ته خلوص یې تو قسم پې راکړه که دا چار دې ونه کړه په تو قسم ووښت تو کفاره ادا کوې بله مسله دا ده چې قسم کفاره دي څه شی یی چې لیا لس مسکینون ته مړی ور وخوره لیا درې ریزې رژا ونڅه لیا غلام ازود کا خو دا دوی مشکلې دي دا یوه خو بیخي ډېره مشکلات د غلام وله او کلاس مسکینون ته همیش په پیسې زړه کېږي نه هر سړی که مالدار وي ځونه شتمن پروف کوي فتحیان الکوتک للبازګل دا یوه دور ته ایښي اولدار صاحب په درې ریزې رژي وی لانډوي علما په دا اجازات ویر دی چې چلو یې تو قسم کفاره و ادا شي څلورمه مسله دا ده چې یوه سړي څلورمه مسله دا ده چې دا قسم طریقه څه ده موږ ورته چې مور په اړیکې مې دا لوړي وي د خور د مور زنا دی یاره
یار پسې دا ستا لکه خپله خور مور یعنی دا هم شدود قسمینه ګڼي قسم په بل شي په شریعت شی نشته قسم د الله په ذات دی خوش پیغمبر فرمایي والذي نفس محمد بیده په غي ذات مې دا قسم وي چې د محمد زون دی د په قبضه قدرت شته یعنی د الله په ذات او قسم خوري ادینا علاوه په بل شي قسم شته په بل هیڅ شي قسم نشته تو سو وای چې میش خو سره لبازنی په قران سره لبازنی په قران سره تیروي او قسمینه د غاز کوي دا هي سوزاتو چې چلودو دا په عرف شلو ګرځېدلې دو قران کا ود قدر باندې وړ او پېنی ولای په شریعت طریقه د قسم دا نه دو چې په قران یو وکیل یا په رسول وکیل یا په جاموتم مې د لوړی په دا وکي بلکې قسم صرف د الله په ذات یو بلا مسله دا دو چې کایو سړی وویل چې د الله په ذات مې دا قسم وي زو دا چار کوه ان شاء الله نو دا سړی اچار ونه کړه دا ګناهګور نه دی ځکه چې دا ان شاء الله یې داسې ټکی ور سره وتوړه چې دا باندې قسم د قسم کېدل نه منې کوي ان شاء الله ټکی چې وتاړې ور سره بیا د قسم نه وشه ډېر شور خلک کله کله ډېر فقیه خلک دا ټکی وکړو ور سره او وجه دا ده چې که د کیسه مې زوی ته ونه رسوله بیا زه ګناهګوریږه نه قسمو اربونده ووړي نه امیش د توس په وطن کښې سره لیارهیي وي چې په قرآني نه یې سره تیر کړل لبازني ها غیر شرعي طریقه باندې قرآن ورته کښېږدي بیا یو پرڅي لوس پېږدي بل پرڅي دا شریعت طریقه نه دو دا کا قاضي کو غیر شرعي چار کو کا مفتی کو کاتے کے قاضی کا هغه قسم معتبر وي چې کی مشته شریعت وشوی دی چې الفاظ ادا نه کې د غاز په قرآني نه تیر شي د الو نه وشوه صحابو د پوس په کیر په برید خلک څلوېښت کسه په مځکه باندې په قرآن تیر کړي وي ټکو یې نه وي کړي خالي لوس په ایښی وي چې په خوله ونه یې چې په دا قرآن مې دا قسم وي د الو نه کېږي خالي په تیراول خالي د لوس په شوال په دا باندې قسم نه کېږي الفاظ ادا کول هم ضروري دي نوره خو مسله زده کړه چې قسم شرعي دا ده چې د الله په ذات یې وکړي خو که په قرآن د لو وکړه لو د وشي او موت یې کې په ګناهګور یې خو شرعي لو په قرآن نه دو بلکې د الله په ذات دو یوه بله مسله په دا میان مخته دریمې چې کیم قسم یې وکړه دا د الله د نوم په خوښستلو الله اجر ورکوي او د ظالمونه د غاصبونه لیارو په دې طریقه باند شي که چیرې دا عمل نه کیږي هر سړی د قسم نه تښتي بیا قسم مشروع شوی یې تشي پوره دی قسم بیا جایز شوی یې تشي دی پوره دی صحابه په دور شیخ کبار صحابه قسمینه کړي دي چې کومه جایزه خبره وه قسم یې کړی دی هیچا ځنه تښتېدلی نه دي میږ غوندې دا خبرې نه دي کړي چې قرآن حق شدی نه ناک شدی قرآن حق شدی ویلی نه دی شو چا ویل چې حق نه دی شو او د قسم د پوره شرعي لیار غوښتل په چار دي چې شریعت مطابق یې وکړي لہذا که داس مسله ولدار صاحب رتلله بیا داس نه کوي چې په مخ هر شی لوټ کا سوټ په خلق کې وچو متر درېمې چې استوزا ناجایز مې دا سړی لري شرعي قسم لیار روشایا بیا زه شرعي قسم در وشایا او شرعي قسم وکړي علاوه تو ته په اجر درکوي ظالم لیار تو باند دیولا چیزی دا د ظلم روایاتو ستیم مانی شي امیش غلط کنسپت جوړ شوی دی او پورته ژاله وواره ولا او مځکه دا چې سوچ عقیده دی جوړه د خو خود هدا خو فرغون چې کله خدای سره ګوښه شو چې خدا به ذاتی می کیږي ور خغوړي دا کومه کافر و ور په وواره و دې ګمرا کول دي پورا ور په وواره دی دې عقیده غلطه جوړه و لہذا جایز قرآن مانع نه دی بعد ما ورته دا نارو خبره نه دو میشتو خپل داخل میشه تو سه وهمیت دی لہذا قسم خدای د الله په ذات د نور قسمینا شرعي لیار نه دو یوه نکته مې خپله په زړه کښې درېمي چې میش خو ډېر مشهورون علما دي هغې خو میش چونیوني د خلک چې پله لبازني دا په قرآن پله لبازني دا په سمه شي نه درېمي ځکه خو مو پښتنه کړې ده د علما سره مې نوسته کړې ده چې سړی لو خو چې رغلیدو د الله په ذات رغلیدو که خلق لونه شوی دی توس خو فقها علما قاضیون یې توس ویلی قرآن ورته دی هغې جواب دا ویلی دی
چې دا داس خلک دی چې په قرآن یې نه ولې بس نه دالو بیا پلونه شمېري ځکه وشمېر مجبور یې میش میان ته قرآن ورته روري الله جل شانه دا میش د نجایز قسمینا وسوتی قسم دا شرعی احکام الله میش توستا ارزدا کو و الله جل شانه هم دا د ناحق قسمینا وسوتی خوش پیغمبر فرمایي چې منافق درې علامې دي یوه علامه د منافق دا هدو چې نه راو قسمینا کو سبحانك اللهم